یوه مسله بله، یو طلاقه شوې ښځه ده او یو ښځې خاوند مړ دی، دې دواړو کې لږ شانتې فرق دا دی، واده نه دی شوی، نکاح شوې ده، واده لا نه دی شوی او جګړه رااله روانه شوه، هغه سړي دا ښځه طلاقه کړه. وګوره لا واده نه دی شوی، اوس په دې ښځې باندې عدت نشته، هېڅ هم نشته، بس خاوند طلاقه کړه، کور کې دی ناست دی، خپل زیب و زینت ته کوي، هر څه چې کوي. یو ښځه ده چې هغه نکاح شوې ده خو لا رخصتي نه ده شوې، واده نه دی شوی، خاوند یې مړ شو، چې خاوند یې مړ شو دا ښځه به اوس غم کوي، دا به عدت تېروي. دا لږ فرق وپېژنئ چې طلاقه شوې ښځې چې واده نه شوي نو د هغې عدت نشته، پریز یې نشته، او چې خاوند یې مړ شي که نکاح شوي که نه شوي د دې چې دی نو پریز شته، دا به پریز کوي خامخا، دا 4 میاشتې 10 ورځې دا به پریز کوي. دلته چې الله کوم حکم بیانوي هغه دا دی چې یو خو هغې زیب و زینت دی هغه به نه کوي، بل دا چې مونږ به هم بعضې خلک وایي چې یاره لکه اوس د تره لور ده، د ماما لور ده، کونډه شوه، خاوند یې مړ شو، اوس د انسان زړه کېږي چې یاره دا نیکه ښځه وه، تعلیم یافته ښځه ده، قابله ښځه ده، خشته ښځه ده، اراده زړه کې وي چې یاره دا زه وکم. نو شریعت وایي چې ټیک ته تاسو زړه کې اراده ساتئ خو د هغې اظهار به نه کې، کنایتن اشارتن به هغې ته وایې نه چې یاره زما نه هسې ووایه داسې یاره زما هم دغسې واده ته اراده ده او یو نیکه ښځه ګورم، داسې کنایتن اشارتن خیر دی که هغه کې خو داسې کلو وینا به هغې ته نه کوئ، کنایتن اشارتن ورته وینا کولی شي چې هغه بل ځای کې واده ونه کړي، ځکه هغه اختیارمنده ښځه ده، خاوند یې مړ شوی دی او داسې کونډې ته اجازت دی چې هغه بغیر د مور او پلار د اجازت نه بغیر هم واده کولی شي، نو هغې ته به کنایه اشاره کې وی چې یاره زما هم یو نیکې صالحې ښځې ته اراده ده، زما هم واده ته ضرورت دی، زه به هم انشاءالله واده کوم، خو هغې ته به مخامخ وینا نه کوئ چې ما سره واده وکړه، نه به ورته ټیلیفون کې، نه به ورسره پټې مشورې کې، دا د عدت په ورځو کې دا خبرې اسلام وایي دا منې دي، دا به نه کوئ. نو دا د عدت خبره د هغه چا چې د هغې خاوند مړ شي.